فویدلی نه یو 15 اگست سار د 10 بجو خوشا ټیم په خپل کور کې چغې د غوغا ده واړه وي چې څه چل وشو چې څنګه زه د خپل ګیټ له ورالم چې بار ګورم داسې یو تور طوفان روان دی ونې دي ګټې دي پوهېږو نه چې څه دي په دغه ټایم کې بیا موږ نه وي پوهېدلي چې موږ د خپل کور والا د امنیت څنګه د دغه ځای نه وتي یو حالانکې موږ د خوړلر یو زموږ نه چاپېره اوبه وي په دغه ځای کې موږ یو دنګ رشته دارو ګاونډیانو کور هغې ته منتقل شو هلته موږ ولاړ یو موږ ګورو نظرانو ډېره زیاته تیاره جوړه شوې وه موږ ته غیر چاپېره څه نشي لیدو خو موږ په یو خاص محدود ځای لیدو چې دلته یو تور توپان کې ونې په دې کې ګټې په دې کې بوټي هر څه روان او چې څنګه دغه 10 8 منټه 20 منټه چې دغه هر څه وشو چې موږ دې خوا رالو نو چې بیا کوم کله زه خپل پټي ته خوا لاړم نو مړی پراته د ټولو لومبی یو هلک بل دی موږ وکتو یو ماشوم دی د 5 شپږو ما راواغستو او په خپل کور کې چوټای باندې مې هغه د شګو نه صفا کړو په کټ کې مې سم چې واپس څنګ پټي ته ووتم بل زموږ د کلي یو هلک دی او زولګری موږ ګورو هغه په ونو کې انښتی پروت دی بیا لاړو هغه موږ راوچت کړو چې لږ ښکته شو بل مړی پروت دی داسې چې بیا لږ نور موږ په ښکته شو دغه لومبنی حالت دی زموږ د وجود هم ټول خراب کړی دی دغه تیزابي اوبه دي نو چې څنګه په ښکته شو بیا نور زنانه دي شناختي په ټایم کې چونکې موږ نشو کولی بیا موږ خپل کور ته راوړي نو تقریبا 8 چې دی دا مو خپل لاسو کې راغستې دي په خپله غېږ کې مې راغستې دي دا موږ راوړي دي نو یاره چې زه به تاسو دا ویم که نه چې خلک د قیامت خبره کوي خلک د کربلا خبره کوي خلک د بابړې خبره کوي دا هر څه په خپلو سترګو ولیدو تاسو به د کلي په خپله تاسو به لاړ شئ دا به تاسو راوالی لوی کلی تاسو ته به زه دا ویم چې نیم کلی نشته هغه په ګټو کې هغه په شګو کې هغه په یو دلدل کې بدل شوی دی یاره تقریبا اوس تاسو ته خبره وکړه اوس زموږ دغه شانتې 15-20 کسان چې دي دا مسیم دي دا د یو کور 15 تنه 4 کسه 6 کسه دا چې دی میس دي د هغې نه علاوه دا مړي چې موږ د 10 خلکو د 15 خلکو په یو ځای کې جنازې کړي په هغې ټایم کې څه میډیا والا راغله موږ خبرې کولې هغه وی موږ ته روډ هم بریک شوی پته نشي چې په کوم طرف باندې راغلی په 2 ورځو کې هغه روډ بیا موږ ته کولاو شو نو هغه ته ما ویل زما د خولې نه یو څو خبرې کېږي او ډېرې په بېهودې چې یا الله ستا زړه نشته او یا الله د دې نه سیوا قیامت پسې تاسو یقین وکئ چې کم کله هلکان او ماشومان خو پرېږده وه خو چې په کم ټایم کې زنانه موږ راوچتولې زما سره نور ملګري نو ما ته زما اواز نه سو موږ نارې وهلې چې خپل کمیس وشلوئ موږ له څه کپړه راکړئ موږ داسې څه څیز کتو چې راچې موږ په دې وچو ستاسو د رجامو زما د رجامو د بټن امرې په چا پورې پرده نو ما ته په هغه ټایم کې ډېر زیات افسوس په هغه ټایم کې ډېر زیات درد چې یو پله خفګان یو پله ویره دهشت بل پله ته زنانه راوچته وه چې یو په وجود پورې بلکل څه پرده نه وه نو هغه حالات بیا په دغې خبره که نه چې کله دلته کپنونه ګرځېدو نو وایي دومره کپنونه ته موږ له راکړې د هغې نه سیوا نور درد بسئ په دې کې خو دا خبره ده که نه چې یو خو داسې ده چې لومبۍ خبره خو زموږ دا کم خلک چې د دلدل لاندې پروت دی څومره دی یو خو موږ د دغې اپیل کوو چې څومره هاي مشینري راشي دا راوباسي دا یو نه ختمېدونکی غم په موږ سټارټ دی ځکه چې یو مسافر را روان دی د هغو ښځه نشته د هغو بچي نشته د هغو مور نشته د هغو پلار نشته یو تن راغی د هغې څو خلکو ته خو موږ دا ووایو چې او ستا ورور ستا زوی ستا پلار ستا ښځه دا موږ دفن کړي دي خو زیات خلک داسې دی چې هغو ته موږ دا نه شو ویلی چې موږ لعنتیمن دي یو خو دا خبره ډېره زیاته لازم دویمه خبره دا ده چې که زمونږ دلته څومره لوکل انتظامیه ده که نه چې دې له انتظام وکړي حالانکې زمونږ د دې کلي خلک موږ په خپل ځان په دې کې ما داسې خلک ویلي چې تماشو له راغلي د هغه کلي د هغه کلي د هغه کلي